ګرانو کتونکو زمونږ په دغه پروګرام کې د شریعت پرانا کې سوال او داغه جواب یو کس ته زمونږ رور دی هغه سوال کړی دی سوال یې کړی داسې به ووایم چې دا کومه میاشت روانه ده سفر المظفر چې هغې ته سفر میاشت ویل کېږي په دغه سفر میاشت په اخر کې یعنی اخره چهارشنبه چې ورته ویل کېږي په اخره چهارشنبه کې یو عمل کا او هغه عمل په ډیرو علاقو کې رایج دی ډیر خلک یې کا د چوری په نوم باندې چوری او چوری داسې سیز وي چې روټۍ راوخلي او هغه ټوکړې کا ورکوټې او بیا خپل وس مطابق څوک داسې خوش کا څوک لکشان غوړی ورکا او بیا غي سره خپل وس مطابق بادامي او کپلی وی او کس شی وی خواګه او سره یا چینی یا ګړه او سره میکس کا او داسې یو سیس تیار کا او په خپل هم خوري او په خلکو باندې هم خوري نو دیتا چوری ویل کېږي په پښتو کې او دا د سفر المظفر د سفر میاشتې په اخر چهارشنبه باندې دا مناوږي نو سوال د غرور دا کړی دی چې آیا دا چوری کړل دا په اخر چهارشنبه باندې جایز دي که ناجایز دي دی متعلق شرعاً څه حکم دی ګوره صاحبانو دا یاد لرئ زه دا خبره کوم او دا خبره الحمدلله زه د شریعت یعنی زمونږ د پروګرام نوم دی د شریعت پرانا کې سوال او داغه جواب په دې کې د هیڅ لحاظ نه ساتل کېږي ماته د خپل فرقې او د خپل خلکو او د خپل متعلقین او محبت کوونکو نه شریعت زیات محبوب دی هغه که بده خفقېږي کو خوشحاليږي خو چې شریعت په څه باندې خوشحاليږي هغه مطابق خبره به ان شاء الله تعالی تاسو ته بده پروګرام کې بیانېږي نو د چورۍ متعلق کرتا چې کومه حق خبره ده حق خبره کومه اگر ته بیانوم اگر چې ډیر خلک به کوي ډیر خلک به وایم چې مفتی صاحب دا څنګه خبره وکړه وغیرہ وغیرہ خو چې څه حق دی اگر ته بیانوم ګوره دا یاد لرئ جواب دا دی چې په سفر المظفر سفر په میاش کې په اخره چهارشنبه بوت پورز باندې چې کوم خلک دا د چورۍ عمل کا نو دغه خلکو یو نیت یې دای چې په دغه اخیره چهارشنبه تر تاسو کړی چې دا شوري ته ولي کوي نو اگر توای چې په دغه اخیره چهارشنبه باندې نبی علی سلام بیمارو او حضور مبارک ته په اخیره چهارشنبه باندې شفا میلاو شوی دا صحت ورته میلاو شوی دی صحت نه بعد یو غسل کړی دی او بیا وی چې بیبیانې راپورته شوی او بیبیانو وی چې دا چوری وکړه نو چې ځکه زم دا چوری کوم نو لہذا دا یاد لرئ صاحبانو دا شریعت کې دا جواب دی چې چوری په شریعت کې نشتا ایت اصل یا نشتا ایت دلیل په هغه باندې په صحیح سند باندې نه ده ثابت نه د فقها او قول شتا نه په هغه باندې په صحیح حدیث باندې شی ثابت دی که څوک ډیرم زور او که اخوا دی خو نو ګره حق خبره ده چې دا کوم مونږ چوری کوو په اخیره چهارشنبه یعنی د سفر المظفر په اخیره چهارشنبه باندې نو په شریعت کې دا چوری والا عمل نشتا او بیا خصوصا که څوک په دینیت باندې کا چې په دې چهارشنبه باندې حضور علی السلام ته صحت میلاو شوی او بیا یې غسل کړی دا خو نورم جرم دی ځکه صحیح سند باندې دا حدیث ثابت دی چې په سفر المظفر کې په اخره چهارشنبه باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک مرض نورم زیات شوی مزید مرض یا زیات شو او مرض یا زیات شو دا الله حضرت سیبم لیکلی فتاوا رضویہ کې په جلد نمبر 4 کې په صفحه نمبر تقریبا 271 کې الله حضرت سیب دا خبر لیکلی دا چې په اخره چهارشنبه باندې په فتاوا رضویہ کې دا موجود د حدیث راوړی دی نبی علیہ السلام مرض نورم زیات شوی دا صحیح حدیث نه ثابت او دام نه ثابت چې دا بیبیانو کړی دا بلکې بعضی تاریخ کتابو لیکلی دي چې حضور مبارک په بیماری باندې دا عمل يهودو کړایو یعنی څه شیرینی میرینی وغیرہ تقسیم کړي وا نو دی وجنا ها یو خبره ده چې یو انسان یې په دی ورځ باندې لازمي نه التزام یا نه لازمي نه دا څه نه وای چې په دی ورځ باندې جایز ده او په بل ورځ باندې جایز نه ده لازمي هم نه او اسی د صدقې په نیت باندې د ایصال ثواب په نیت باندې دا چوری کنو شرعاً بیا څه خبره پکې نشته خو کدا چوری په دغه ورځ باندې التزام کا لازمي او په دې نیت باندې چې حضور مبارک په دغه چهارشنبه باندې په صحت کې روغواله راغله او صحت یاب شوایو او بیا یې غسل کړایو او بیا بیبیانو دا چوری کړي وا د دې په دین کې هیڅ اصل نشتا هیڅ څوک نشي ثابتولای هیڅ حدیث صحیح په دې باندې نشتا هغه ضعیف حدیث هم په دې باندې نشتا لہذا دغه عمل نه په دینیت باندې چې کوم ما درته وي ځان ساتل پکار دی هیڅ ضرورت دی ته نشته دی او بیا که خامخا چا نبی علیہ السلام سره دومره مینا محبتي نو په هغه زمانہ کې خدا روټي لوی نعمتو نو وس زمانہ کې د روټي نه باندې نعمتو نشتا نو زبا دا کس الته ومنما چې په اخره چهارشنبه باندې نبی علیہ السلام سره محبت کا ګډ ذبح کا
روټي خو به ارڅوک صدقه وکړي چوری خو ارچا ته اسانه ده ارڅوک کولې شي محبت اظهارو کا تکړه شغوایی حلال کا ګډ حلال کا صدقې په نیت باندې حضور مبارک ته ثواب او بخنه بیا ایصال ثواب دې خبره پکې نشته نو په دین نیت باندې چکم ما بیان ک چوری کړل دا شرعن بالکل ندی ثابت دین پس چې څوک یې کم د هغه خپل کار دی د پوښاو د رب پوښا که څوک یې نه کم ما چې کوم حق په شریعت کې هغه مارته بیان ک خدای پاک جل جلاله د په دې باندې موږ له عمل توفیق راکړه